په 100 لیگ کې ابرار احمد زبردست پرفارمنس کړی دی. ابرار احمد د انډیا په لوبډله کې لوبه کوي. د انډیا لوبډلې مطلب دا دی چې د ابرار احمد په کومه لوبډله کې لوبه کوي نو د هغې چې کوم مالک ده هغه انډیا نه ده. کاویا مارون چې کله ابرار احمد په ټیم کې اغېشتلی نو په انډیا کې دغه کاویا خلاف کمپینونه چلېدل چې دوی ولې پاکستاني کلاړي اغېشتلی دی. ایون ډیر صحافیانو دا بیانات جاری کول چې کاویا ماران چې کومه پیسه ابرار احمد ته ورکوي نو ابرار احمد دغه پیسه یعنی پاکستاني کلاړیانو له چې کومه پیسه ملاویږي نو هغه دی په توبخ تحتبوی په دهشتګردۍ کې استعمالوي. لکه اوس کاویا ماران چې کومه ده وایي دا پاکستاني دهشتګرد سپورټ کوي. لکه داسې قسم بیانات کاویا خلاف شریدل. خو بیا هم کاویا دغه ابرار احمد د خپل ټیم نه نو لرې کړی. کاویا ماران چې کومه ده سنرایزر حیدرآباد لوبډلې مالکه ده په آی پی ایل کې اور اوسې په 100 لیګز کې د سنرایزر لیډ لوبډله اغېشتلې ده چې په هغې کې ابرار احمد هم ځان سره اغېشتلی دی. نو ابرار احمد په ډومبني میچ کې خراب پرفارمنس کړو. په ډومبني میچ کې ابرار احمد د ممبئی انډیا خلاف صرف په 10 بالو 30 رنزونه ورکړو. 10 باله داسې چې دا 100 لیګ مطلب دا دی چې دې کې یو اننګز د 100 بالو وي. جی یو اننګز د 100 بالو وي او بل اننګز هم پکې د 100 بالو وي. دینه علاوه کرکټ نور فارمیټ چې کوم دی T20 دی نو T20 کې 100 اوور وي او 100 اوور نو 120 بالونه جوړیږي. دې کې 100 اوور وي خو یو اوور کې 15 بالونه کېږي شپږ نه. نو ابرار احمد 4 اوور اچو کې نو 20 باله ته جوړیږي. نو په ډومبني میچ کې ابرار احمد خراب پرفارمنس کړو. 2 اوور یې کړو یعنی 10 بالې کړو چې په 10 بالو باندې یې 10 رنزونه ورکړي او وکټ یې هم نه واغېشتلی. نو ورپسې دویم میچ کې ابرار احمد ښه بالینګ کړی دی او رنز هم کم ورکړي دي او وکټ یې هم ډېر کروشل وکټ یې اغېشتلی دي. یعنی ابرار احمد وایي چې ګوره کاویا چې کوم دی په ما باندې دومره غټ احسان وکړو. په ما باندې احسان داسې وکړو چې دا زه په خپل ټیم کې واغېشتم. انډیا کې دا شدید د تنقید ښکار جوړه شوه. بیا هم زه د ټیم نه لرې نه کړم. نو په دویم میچ کې ابرار احمد چې کوم دی خپل پرفارمنس خولی دی. دویم میچ کې ابرار احمد په 20 بالو باندې 33 رنز ورکړي دي او 2 وکټ یې پکې اغېشتلی دي. په 20 بالو 33 رنز یې ورکړي دي. جی نو دا 33 رنزونه ابرار احمد داسې ورکړي چې په ډومبني 9 بالو باندې ابرار احمد 24 رنز ورکړي او نیکسټ 13 بالونو باندې ابرار احمد 9 رنز ورکړل او 2 وکټ یې پکې اغېشتلی وي. او دغه 2 وکټ چې کوم دی د ډیوډ میلر وکټ اغېشتلی ده او یو د مارکس ټاینس وکټ اغېشتلی ده. مارکس ټاینس چې کوم دی دا آسټریلیا آلراونډر کلاړي دی. فاست میډیم بالینګ کوي او ورسره بیټسمین هم دی. او دغه رنګ ډیوډ میلر چې کوم دی ډیوډ میلر خو د تعریف محتاج نه دی. د ساوث افریقا مطلب ښه بیټسمین دی. د میډل آرډر هیټر دی. د T20 سپیشلیسټ دی. نو دا 2 اهم وکټ ابرار احمد واغېشتې او په 20 بالو باندې صرف 24 رنز په 20 بالو باندې 2 وکټ یې اغېشتلي دي او 33 رنز یې کنسیډ کړي دي. نو ابرار احمد کاویا ماران چې کوم اغېشتل کاویا ماران چې کوم د ابرار احمد په سر غیرت کړو نو ابرار احمد ورله هم پرفارمنس ښه ورکړی دی. جی